بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو په تیر سبق کې مونږه احوال المسند شروع کړو. د مسند مختلف احوال دي. پای کې اولنې حال مونږ ویلو چې ترک المسند، مسند په کم ځای کې پرې خودلېږي. نو مسند د پرې خودلو مختلف ځایونه دي، مطلب لکه احتراز عن العبث او دغه شان دي. دوه دلیلونه کې اقوا دلیل ته عدول کول او د ذیق مقام د وجنه او د محافظه شعری د وجنه او یا د اتباع الاستعمال د وجنه. نو پرون سبق کې یو ذکر کړو، ومن یک امسا بالمدینه رحله فانی وقیار بها لغریب. نو دلته کې د قیارون د پاره مسند دا حذف شوی دی. په اصل کې دې سره فانی وبها لغریب وقیار بها لغریب. دا فانی دا ان مشبه بالفعل یا ضمیر د اسم دی او دا بها لغریب دا د ان لپاره خبر دی او قیار مبتدا ده. د دې لپاره بها لغریب دا خبر دا حذف شوی دی. وذل کې دا خبر چې حذف شوی دی، مسند چې حذف شوی دی، د دې وجه سره یا خو د اختصار د وجنه یا د احتراز عن العبث د وجنه او یا د ذیق مقام د وجنه او یا د محافظه شعری د وجنه، د دې د وجنه نه حذف شوی دی. و یو احتمال پکې دا دی چې علاقه دا قیار دا ته د ان په اسم محل باندې عطف کنه، نو دا عطف صحیح نه دی. ځکه عطف صحیح نه دی و چې کله د ان اسم او خبر، د ان اسم او خبر یا لفظا یا تقدیرا نه ذکر شوی، نه دی په محل پورې څه شی نشي تړلی. که په محل پورې تور سره تړي نه اله بتړي چې کله د دې هغه خبر دا که لفظا ذکر شي یا تقدیرا ذکر شي. دویم مثال نن سبق ذکر کوي، نحن بما عندنا وانت بما عندك رازين والرأي مختلف. نحن بما عندنا، نحن بما عندنا منګه په هغه سمانه چې زمون سره دي، وانت بما عندك او هغه څه چې ستا سره دي، رازين اته راځي والرأي مختلفون. دله په دې مثال کې نحن مبتدا ده، بما عندك با جارده، ما عندك ما موصوله، عندك مرکب اضافي دا مفعول فيه د ثبت د لپاره ثبت فعل فعل سره خپل فاعل متعلق نسل شو د ما موصول سره خپل ځل مجرور شو د باجر جار او مجرور دا متعلق ته ظرف مستقر پر رازونه فعل پورې. نو دلته کې رازونه اسم خبر دا حذف شوی دی. اصل کې دې ده نحن بما عندك رازونه وانت بما عندك رازين والرأي مختلفون. نو په دې الاولنی کې نحن بما عندك رازونه دلته کې دا رازونه خبر دې نه دا حذف شوی دی. رازونه خبر دی مسند دی، دلته کې دا مسند دا حذف شوی دی. اوس دلته کې پرونی سبق کې په پرونی کې او په دې کې فرق سره، په پرونی کې او په دې کې فرق دا دی چې په پرونی سبق کې د الاولنی اسم د پاره خبر ذکر شو او د دویم د پاره خبر نو ذکر شوی. دغه وکنه لکه موږ فإني وقيار بها لغريب، نو ان مشبه بالفعل یا ضمیر اسم ان ادا بها لغريب د دې لپاره د ان لپاره خبر ده، وقيار مبتدا ده ادا مبتدا لپاره خبر چې دا محذوف ده. نو الګ د اول د لپاره ذکر شوی او د دویم د لپاره محذوف. پدې نحنو بما عندك رازونه پدې کې د اول د لپاره حذف شوی ده او د دویم د لپاره ذکر شوی ده. نو دا دویم په اول باندې دقیق مقام ده. لکه پوښتنه به دې باندې لکه پوښتنه به دې باندې دغه شانتي زید منطلق وعمر، زید منطلق وعمر اصل کې دې زید منطلق وعمر منطلق نزيق مقام د وجه ندل کې محذف شوی دی. لکه پوښوي ندل د کوس مثال نو دویم نمبر مثال وکقوله او لکه قول دا منصرح لا نه دغه منصرح ته څور دی د دې بحر منصرح ده. نحن بما عندنا وانت بما عندك راز والرأي مختلف. نحن بما عندنا منګه په هغه سمانی چې زمونږ سره دي، وانت بما عندك راز او ته په هغه سمانی چې ستا سره دي راضي، والرأي مختلف. نو دلته بعض الګریس ده نحن بما عندنا رازون وانت بما عندك راز. پوه شو به باندې نحن مبتدا او خبر د دې محذوف ده چې هڅه شره رازونه. فقوله نحن مبتدا
محذوف الخبر واذا نحن مبتدا دا خبر محذوف کړی شوی دی لما ذکرنا هغه چې موږ مخکې ذکر کړی دي یعنی د محافظه شعری د وجنه د زیغ مقام د وجنه او د اتباع استعمال د وجنه اصل کې اي نحن بما عندنا راضون فالمحذوف ها هنا خبر الاول بقرينه الثاني دلګي محذوف پدې کې د اولنی جملې خبر ده په قرینه د ثاني باندې وفي البيت السابق بالعكس او مخکینی بیت کې بعکس سره په دې مخکینی بیت کې د اولنی خبر ذکر شوی او د دویم نو ذکر شوی د اولنی دویم د لپاره قائم مقام او په دې کې د اولنی د لپاره حذف شوی دی د دویم د لپاره ذکر شوی دی پوه شئ د اول لپاره ذکر حذف شوی دی د دویم د لپاره وقولك زيد منطلق وعمر دا دریم مثال ذکر کړي زید منطلق وعمر منطلق دی نو دلته عمرو النورس دا مسند حذف شوی دی منطلقون حذف شوی دی د زیغ مقام د وجنه یا دا اعتراض علی الحبس د وجنه وقولك زيد منطلق وعمر اي عمرو منطلق فوظف للاحتراز يعني العبث من غير زيغ المقام يعني زيغ مقام دلته نشته زید المنطلق وعمر المنطلق دلته د اعتراض علی العبث سب شوی دی زیغ مقام نشته وي دا زیغ مقام دا خبره ده وکړه لکنه چې بری باندې دا چې لکه مخکې یو مثال ذکر کوم به موري ذکر کړي نو نحن بما عندك راجن والرأي پدې کې چې نو اعتراض علی العبث به کوم دی زیغ مقام به هم دی او پرې زید منطلق وعمر پدې کې دا اعتراض علی العبث توجنه الهغه پوښتنه به باندې आवाज نه راځي کنه وقولك خرجت فاذا زيد خرجت فاذا زيد دي اذا مفاجاتيه ولګي سور دوی اذا مفاجاتيه نظر او دما چرو دما جو سم دستی می نظر ولګیدو خرجت فاذا السبع واقف نو دلګي فاصل کې خرجت فاذا زيد نو فاذا زيد واقف ده فاصل کې فاذا زيد واقف ده زيد المبتدا ده واقف ولا سره خبر ده ندل کې دا مسند حذف شوی دی د وجه د نه چې بری کې اتباع الاستعمال ده اتباع الاستعمال یعنی عربیان دا کوم دي چې اذا مفاجاتیه ذکر کوي نو الله کې خبر ده حذف کوي مسند ده حذف کوي هغه پوښوي وقولك خرجت فاذا زيد اي موجود يا حاضر يا واقف اي بالباب وما شابه ذلك يعني دا ټول مستدون للګرات لشي هدا څه مله خرجت فاذا زيد موجود خرجت فاذا زيد حاضر خرجت فاذا زيد واقف خرجت فاذا زيد بالباب وما اشبه ذلك فحذف نو لګین دا حذف کړل شي لما مره چې مکه تیر شول چې لګي اعتراض عن لابس هم شوی دی مع اتباع الاستعمال سره د دینه چې اتباع الاستعمال به کېږي اتباع الاستعمال څه مطلب دی چې دا عربونه د دې استعمال د نقل دی چې لکه کله هم هغه د مفاجئتي استعمالین ولګي مسترادف کوي لأن اذا المفاجاه ځکه چې اذا المفاجاتيه چې نه دا تدل دلالت علی مطلق الوجود په مطلق وجود باندې لکه پوه شو به باندې وقد ينضم اليها قرائن تدل على نوع خصوصيه او دا رنګه وای کله کله د دې سره په وسکیږي یو د څه قرینه په دغه خاص نوع باندې کلفظ الخروج لکه دا یو چې زرا هو د خالتو نو دا خروج دا مشعر د خبرداري ورکړي د خبره چې زید په دروازه کې ده کلفظ الخروج لکه لفظ الخروج المشعر خبرداري ورکړي بان المراد فاذا زید چې مراد نه فاذا زید بالباب ده یا زید حاضرون ده یا ذلك هغه پوښوي به نه معنی فدې پوښوي نو اذا مفاجاتيه نو ورستهمو دا مسند چرنده حذف کولای کیږي دریم مثال ان محلا وان مرتحلا ان محلا وان مرتحلا نو دلته ګوره ان حرف مشبه بالفعل له او محلا د دې لپاره اسم ده خبر سره خبر حذف ده ان مرتحلا نو ان حرف مشبه بالفعل له مرتحلا د دې اسم ده خبره مسند ده هغه متروک ده ان محلا وان مرتحلا وان في السفر اذا مزوا مهلا ان محلا اصل کې څنګه ده ان لنا في الدنيا حلولا چې بشک زمونږ د لپاره په دنیا کې ژوندۍ تیرول دي وخت تیرول دي وان لنا عنها الى الاخره ارتحالا او زمونږ د لپاره د دنیا نه آخرت طرف ته کوچ کول دي وان في السفر اذا مزوا مهلا او بشک په سفر کې د مسافرینو کې
کله چې تیر شي نو تاخير ده. والمسافرون قد توغلوا في المزيه، یعنی مسافرین دو غلو کړی دا پر خپل تللو کې لا رجوع لهم، ته د بار رجوع نشته، واپس نشته. چې کله یو پیر انسان د دنیا نه لاړ شي نو دوباره دا د پر راتل بیا نشته. نو دلګي ان محلا و ان مرتحلا، دلګي ما دا وګوره په اصل کې د دې لپاره هغه ظرف چې دا مقدر ده. ان لنا في الدنيا محلا وان لنا عنها مرتحلا، نو دلګي لا لنا عنها او بل الاولي مثال کې لنا فيها دا حذف کړل شوی دی د اختصار د لپاره یا د محافظه شهري د وجنه یا اقوى الدليلين تتلل د وجنه. لکه پوه شو به معنی ها، یا د اتباع استعمال د وجنه. اتباع استعمال چې هغه د ان حرف مشبہ بالفعل نو رسو اسم ذکر کې او خبر دا محذوف کړي. فحذف المسند، په دې مثال کې به ان محلا ان مرتحلا، په دې کې دا مسند حذف کړی شوی دی. مسند سره لگا الذي هو ظرف قطعا، چې هغه ظرف ته قطعي تور باندې ظرف یعنی لنا. ان لنا في الدنيا محلا وان لنا عنها ارتحالا مرتحلا. وزدل کې دا مسند ولې حذف شوی دی لوجه خي لقصد الاختصار، یو د اختصار د قصد وجنه چې دلته کې دا مختصر کېدو قصد کړه اراده کړه. دویم والعدول الى اقوى الدليلين، چې عدول شي اقوى الدليلين ده یعنی عقل ده. کله په ذکر کړه و نو دا بدون قوي دلیل نه وو، خو ذکر کړه نه چې و ان محلا و ان مرتحلا، انسان په دا ذهن باندې بوج راولي چې د اوسېدو سره او د کوچ ځای سره پوه شو به معنی، نو چې دی په عقل باندې ولو کې دا اقوى الدليلين طلاق. دریم ولذيق المقام، د ذيق مقام د وجنا. ذيق مقام څه شری یعنی المحافظه على الشعر، د شعر په وزن په حفاظت باندې. سلورم ولاتباع الاستعمال لاضطراد الحذف، چې د عربو استعمال مطابق چې هغه دلته حذف چې نه دا په دې قسم مثالونو کې په حذف کوي. لکه ان مالا و ان ولدا، ان مالا و ان ولدا دلته ان حرف مشبہ بالفعل مالا او ولدا د دې پر اسم د خبر حذف شوی دی. وقد وضع سیبوی فی کتابه لهذا بابا، او امام سیبوی په خپل کتاب کې د دې لپاره باب ذکر کړی دی. فقال فرمایل لهذا باب ان مالا و ان ولدا. هغه پوه شو به معنی. وقوله تعالى بالمثال قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي، ما ته وګورئ ودلکی دا لو دا په ضمیر باندې استعمال داخل شوی دی. لو په سبا داخل شوی دی، په ضمیر باندې داخل شوی دی. او لو په ضمیر نه داخليږي بلکې لو په فعل باندې داخليږي. دا قرینه لري خبره ده چې دلته دا اصل کې او لو تملكون سو په اصل کې لو تملكون، نو دا تملكون دا فعل حذف شوی دی او د دې په ځای باندې واو ضمیر مرفوع متصل پاتې شوی دی. سبا دي شوی دی او واو ضمیر مرفوع متصل غواړي چې کله فعل وسره متصل وي، چې فعل حذف شو نو متصل موږ په منفصل سره بدل کو لهجه مذکر حاضر ضمیر چې دا انتمی، نو چې لو انتم تملكون، نو دلته کې دا انتم ذکر کړل شوی دی او مسند چا تملكون ده هغه حذف کړل شوی دی. قرینه به سره او دلیل سره چې لکه دا لو دا په فعل باندې داخليږي په اسم باندې نه داخليږي، دا لکه دا په ضمیر باندې داخل شوی نو پته ولګیدا چې دا په اصل کې بل څه شو. نه دا په اصل کې سو لو تملكون، نو تملكون مفسره، دویم تملكون چې دا مفسرو، نو چونکې لري او د اولنی تملكون تفسیر موجود وو نو مفسر جنہیں نے دای ذکر کو او مفسر حذف کو. ځکه په جمله کې په صحیح جمله کې بغیر د څه غرض نه مفسر او مفسر جمع کول مکروه دي. پوه شو به باندې. وقوله تعالى او الله تعالی دا قول قل لو قل دورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي، کچرته تاسو مالکان وې د خزانو د رحمتونو د رب زما. نو سه په دې مثال کې انتم ليس مبتدا، چې دا انتم مبتدا او تملكون د دې خبر نه نه، لان لو ذکر لو چې انما تدخل على الفعل، دا په فعل باندې داخليږي په اسم باندې، بل هو فاعل فعل محذوف، بلکې دا انتم فاعل دی فعل محذوف د پاره. والاصل باصل کې رسته لو تملكون فحذف الفعل،
نو دلته کې دا الاولنې تملکون فعل دا حذف کړی شوی دی احترازا عن العبث د پاره د دې چې د عبث نه احتراز راشي لوجود المفسر ځکه چې مفسر موجود دی چې مفسر او مفسر په یو کلام کې نشي جمع کړي مکروه دي لري جمع کول د دې جمع کول سری مکروه دي نو چې یو تفسیر شته مفسر شته نو مفسر حذف کړی دی ثم ابدل من الضمير المتصل بیا بدل کړل شوی ضمیر متصل الضمير ضمیر منفصل باندې على ما هو القانون عند حذف العامل چې هغه قانون دی د صرفیار باندې په وخت حذف د عامل کې فالمسند المحذوف ها هنا فعل پس دلته هغه مستند چې حذف کړل شوی دا فعل دی وفي ما سبق او په دې مخکینی مثالونو کې یا خو اسم حذف شو او یا حذف شو جمله حذف شو لکه پوه شوي وقوله تعالى فصبر جميل بل مثال چې هلته کې مصدر حذف شوی نایب بار مثال سره صبر جمیل وای صبر جمیل چې دا دوه احتمال لري صبر جمیل دوه احتمال لري یا خدای احتمال لري چې صبر جمیل دا مبتدا جوړه او اجمل بی دا ولا خبر جوړ کا نو په دې صورت کې به حذف د مسند راشي او یا دا وکا چې امری صبر جمیل نو دا صبر جمیل موصوف صفت خبر شو او امری مسند الیه د دې لپاره محذوف ده پوه شو مې باندې نو دلته دا صبر جمیل کې مسند الیه یا مستند ولې حذف شوی دی د پاره دی چې دا احتمال د دوه سيزونو ولري کته ولا مستند حذف راو باسي او کسه ولا حذف راو باسي مسند الیه کله مستند ذکر کړه وي نو بیا تا مسند الیه نشو جوړولای الګه پوهیږئ نو وقوله تعالى فصبر جميل يحتمل الامرين دا احتمال لدو قبر لري دا کوم یعنی حذف المسند احتمال لري اي المسند له احتمال لري اي فصبر جميل اجمل بي نو په دې صورت کې دا صبر جميل مبتدا شو او اجمل بي به شي خبر بشي الګه پوه شو مې باندې نو دا به ترک مسند لپاره مثال شي او فامري صبر جميل یا دا صبر جميل به خبر شي او امري به مبتدا شي نو مسند له به محذوف شي ففي الحذف پدې حذف کې تکثیر الفائده ده تکثیر زیاتواله د فائدې ده به امکان حمل الكلام على كل من المعنيين چې دا کلام ته عمل کول شي په هر معنی کې په هر معنی باندې بخلاف ما له ذکر په خلاف د دې باندې کدا ذکر کړی شي کنه نو بیا بس د یو معنی احتمال په بقیه د دویم باندې فإنه يكون نصا في احد مذکر بیا تسریع بدفو کې په یو باندې هغه پوه شو به باندې وزدي نه خو دا خبره کوي کنه چې کله حذف کې نو حذف د لپاره وقرینه موجوده وي دنه بهر دې کې ته مسند نشي حذف کوله مسند نه نشي حذف کوله خو دا مسند د حذف کول لپاره بس موجود دی دا بیا سبا وایو ان شاء الله